کتونکو دا مهال زه خان صاحب ګړی خان صاحب قلعه ډیر زرداد کې موجود یم او دلته کې یو حادثه وشوه وروره نوم دې څه دی؟ لالسن تاسو څه چلو شو؟ دا نوښار د رړخ نه ګاډی را روان و دغه د خښتې ډک راکټ و موټر سایکل والا غریب جوړی وفات شو دغه دی ولاړ دی مات ګوډ دی او اکسیډنټ وشو دوه درې ګاډي خپلو کې ټکراو را ټکراو شو ټرک والا خو یې تښتېدلي دي او دغه دی بل ټرک پروت دی جینو کتونکو دا اوس په دې ساتو شو دونه وخت یې نشته دی او په دې دوران کې د ټرک ډرایور چې کوم دی هغه وتښتېده اتفاقي خبره دا ده چې دا ټرک والا خو یا ډرایور چې کوم دی چې دا لیسنس وسري وي نو خو دې 10 مرګونه مو کي نو به دته په هفته کې ضمانت ملاویږي او دی یا موبایل ګوري دا موټر سایکل وګوره جي دا موټر سایکل چې کوم دی نو دا پکې چیپ چاپ ړاغ شو او د دې هغه کس لا دې وخت کې ریسکیو 11-22 راغلله هغوی یوړو اوس پته نه لګي چې څه حالت یې دی ښه نو حالات یې ښه نو مړ دی حالات یې ښه نه دي یاره جي مېلمانه غونتي ونو د تنګي دي جي د تنګي دي یو جي شادي کارت مور ورسره وه نه نه خو په بل ګاډي کې په بل ګاډي کې دی یوازې کتونکو دا په دې ځای کې شوې ده دا را روان دي بس اتفاق دی مرد انسان کم ځای ته وړي وي د تنګي اوسېدونکي وو او دا ټرک چې کوم دی نو دا د خښتې ډک ټرک چې دې ځای کې تاسو وینئ دا ټرک هم درته لږ ښیم لږ احتیاط پکار دی خو لږ احتیاط وشي که نه هر څه به ټیک ټاک شي خو احتیاط نه کېږي دا ټرک چې کوم دی دا بالکل دا دغه ورته دغه شوي دی وروره څنګه یې دا څنګه چل شوي دا خو بس एकदम داسې حادثه وشوه موټر سایکل ته مخکې را روان و او بس یې ټرک په دغه حساب کتاب سره بس والي دي نو د کوم ځای وپېژنې دا خو د تنګي دي د تنګي دي ښه دا وګورئ جي دا درته لږ شانتې ښیمه دا وګوره دا ټرک چې کوم دی دا پایه دا هر څه چې کوم دی نو دا بالکل ترې وتلي دي دا دې ډرایوران ورڅه تښتېدلي دي اتفاقي حادثه چې کوم ځای ته راځي خو احتیاط پکار وي لږې بې احتیاطۍ په وجه باندې چې کوم دی نو دغه صورتحال مخې ته راشي هغه نور څوک ورسره وو که نه یو کس و ښه وفات پکې یو کس دی یو کس پکې وفات شوی دی په موټرسایکل یو کس و دی ځان و موټرسایکل باندې دا کوم ځای کې چې د بریکر دی لکه پته نه لګي که نه پته به هسپتال نه لګي چې وفات شوی دی که نه خو لکه دلته نه خو امبولینس یوړه که نه چې کوم ځای کې د بریکر ضرورت دی دا اریګیشن محکمه یا پبلک هیلث هلته کې بریکر نه ورکوي خو چې کوم ځای کې نه وي او سپاره زیات وي نو هغه سپاره ځای کې چې کوم دی بریکر لګي دا وګوره دا د جومات دغه چې کوم دی وګورئ دا ټرک داسې راغلی دی ښه دا به د کور ته نه ورننوتی نور به هم نقصان کړو السلام علیکم مستای څنګه حال دی نو دا د دغې محکمې دلته هم راځي چې دې ځای کې د بریکر څومره ضرورت دی خو بس دلته بریکر نه ورکوي چې چېرته ضرورت نشته نو هلته کې به دوی بریکر یې ورکړي وي ښار یې ناپرسان دی خو په داسې حادثو کې موږ د چارواکو ته دا هر څه وښایو د افت نه پس چې کوم دی اکثره انتظامیه راویښه شي نو چې کوم ځای کې ګوره ضرورت دی او بل دا ډرایوران چې کوم دی دوی ته زما دا خواست دی چې په لارې ځای دا موبایل یې مه ګورئ احتیاط کوئ د ستاسو د بې احتیاطۍ په وجه چې کوم دی نو داسې قسمه واقعات مخې ته راځي ویل کېږي چې دا خلک د تنګي په موټر سایکل را روان و دې ټرک سره یې ډغره خوړلې ده هغه چیپ چپړاق شوی دی او دا ریسکیو والا رالل هغه یې ګاډي کې هسپتال ته یوړو خدای دې کړي چې بچ وي خو دوی و چې یاره حالت یې چې کوم دی نو مرغوني دي نو دغه یو حادثه هم درسره شریکوله الله دې ورته خیر پېښ کړي دا ورسره خبره لکه دا جي داسې کار دی چې دا جومات دی دې سره لازمي بریکر پکار دی دا یو حادثه نه شوه دې سره بار بار حادثې راځي زموږ په ځل خانه یمنیت هم دا دغه دی سلطان احمد خان ته هم دی چې دلته کې بریکر یې واچي دا یو حادثه نه شوله ولا دلته ماشومان هم دا جوخ جومات دی چې ماشومان راوړي دلته ماشومان هم والي شوي دي خو موږ ورته وویل لکه بریکر نه چې څو پیرې ورته موږ وویل موږ شکور خان له هم تللي وو چې دلته کې خامخا لکه بریکر واچي دا خو جومات خوا کم از کم مشران راوړي نو چې ګاډي ورته لږ سلو کېږي دي خو بس په هوا خوشي هر یو سړی بس موټر سایکل والا هم دی که ټرک والا هم دی اکثر ډمپر والا هم دی به دا دی چې زیات کر دا د جومات نقصان هم وشو لکه مثلا دا دلته کې ماشومان څو پیرې اکسیډنټ وشي خو جومات خوا له چې ګاډي وروسي نو اکثر پکار دی چې لږ سلو وځي که نه دا د جومات خوا ده کم از کم د جمعې پر ورځ باندې هم خره شي او دا خو د روډ خوا دا د روډ جومات دی لازمي پکار دی چې بریکر دلته کې واچوي خو سړک کندې کوي نو بیا پې پایار کوي نو داسې حالاتو کې بیا دوی د سړک کندې کوي خو لحاظه دلته کې دا بریکر ډېر ضروري ډېر